بله اهمه مسله راوړې ده او ډېره انتهایي اهمه مسله ده جي ویډیو د کېږي خو د هغې نه مختصره به دا ووایم چې بهی رمضان مبارک دی. اکثر زمونږ استاد د معدې خراب وي، صحیح ده که نه جي؟ اوس ما ورته داسې ناشنا ډرقي کوو چې هغه زما ستا په اختیار کې نه وي. په مثال کې زه به دا ووایم چې دا 10 بجې شي یا 11 یا 12 زه به داسې ووایم چې روژې په ورځ کې تا ډرقې کې ناشنا ډرقي کې نو که خیال هم کلی زمونږ استاسو دا په اختیار کې نه غیر اختیاري حلق نه لاندې راځي او تروي اوبئ. آیا دې ته روژه ماتېږي او که نه ماتېږي جي؟ انتهایي اهمه مسله ده او دا انتهایي دا ملګري ډېر زیات بیماران دي. نو کوښښ وکړئ چې دا مسله شیر کړئ، ډېر شیر کې ثواب کار دی ښه جي. د دې اسان حل دا دی چې کله مونږ او تاسو معده خرابه وي زمونږ او تاسو د معدې نه هغه اوبه راځي تروي اوبه چې ورته مونږ او تاسو وایو هغه راځي د هغې سره کې لیکلي ذرات دي واړه د معدې نه پورته پوټي موټي تاسو ته خوړلي که نه او اوس هم لږ ډېر حلقه پورې راځي. نو آیا په دې روژه ماتېږي که نه ماتېږي جي؟ نو په دې سره بلکل روژه نه ماتېږي جي، صحیح ده جي؟ دا غیر اختیاري دی، زما په اختیار کې نه دی که نه. اوس دویمه مسله دا ده په مثال کې اوس دا اوبه دومره ډېر رالي تروي اوبه دي زما ستا د حلق نه بر رالي خولې ته رالي ټیک ده او د دې امکان دا و چې دا ته توکي او د دې سره واړه ذرات راشي د خولې ته. نو آیا په دې ټایم کې به اوس څه کوم او تا د قصد به یې ته تېرې کړي نو په دې باندې آیا روژه ماتېږي او که نه ماتېږي؟ په دې سره بلکل بل اتفاق علماء رای دا ده چې په دې سره روژه ماتېږي. ښه چې روژه ماته شو ورور جانه نو اوس په څه کوو؟ د هغې اسان حل لارې دا روژه به اوس د ماښام پورې نیسي او دې به بیا چې کله رمضان مبارک تا کمې روژې ونیولې ده ټول روژې دې ونیولې د هغې نه وروسته بیا ته څه وکړي دې به قضا راوګرځې دغه روژه به بېرته واپس ونیسي. درېیمه خبره آیا په دې باندې کفاره شته او که نشته جي؟ نه نو کفاره په دې باندې نشته، صحیح دی جي؟ جزاک الله احسن الجزا دا یو اهمه مسله وه او د یو ملګري اعتقال کړو نو ما راشه دا مسله به یو کلیپ یو ویډیو به جوړ کړم او زما په کور کې به وروري دغه انشاءالله به زما په دې کور کې به خویندې میندې ناستي موبایل خو د هر چا ته ورسره دی که نه جي؟ نو هغو به ورته ناستي انتظار به کوي مسلې ټینشن به ورته نو خفه کېږم زمونږ ویډیوګانې ګوري نو په دې کې به تاسو ته ښایسته مسایل هم راځي اسلامي خبرې به هم راځي مسایل به اهم موضوع ته مخې ته راځي او د مدرسې دغه واړه ګلالي ماشومان چې دي دغه به ته هم په نظر باندې راځي او په دغه سټیج باندې به ودرېږي په دې منبر باندې به کښېني نو ما ورته ته به د نحمده ونصلي علی رسوله الکریم په دې وړه کوږې باندې به ما ورته هم دغه وایي نو ما ورته به ته عبرت الو په کور کې ما ماشومان ته لګوو نو په دې کې به د ما ورته خیر وي نو ما ورته لپاره به یو عبرت نشانه ګرځي. جزاک الله احسن الجزا. الله تاسو عمر کې برکت واچوي الله دې په موږ تاسو باندې دا رمضان مبارک په خیر خیریت سره سرته ورسوي. جزاک الله احسن الجزا جی.